تل خدمت د بے سرو کړم ساول ډیر می کلی کور دے جون اغست می سرور دے زما قام په غم کی پروت دے مال سنگ بخوب راشی زما ټول ژوند دنیا خدایا د دوی درد لدی دواشی تلم دا د غریب غواړم دا نارا وهم پجارا چې غربت د دوی شي ختم حال زبشم قرار. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرګور ابتداء تاسو په خدمت کې حاضر یم. الحمدلله څنګه چې زمونږ په ترتیب کې د کونډو روندو د بیمارانو چې کوم یو ترتیب سره دا پروګرامونه شروع دي الحمدلله دا ترتیب مونږ په کلی کې دا پیرو چلو خو ما وی چې را داسې سیډون ته پکډیر زیات نه راوتم خو چې کوم بیمارانو هغه ته مخیالو د مازیګر کې ملاستو ما اوس یو مرګري میسج کو چیرې ټلیفون کو چیرې لړشه او خستګول ته د 15000 روپیه سودا والا خو دې راته وی چې نه به زمانو مل داخلو نه به دکاندار داخلي نو الله پاک ته دا صدقه پاغه دې کې قبول کې به کم ځای کې راخلېږي دغه چې 2 ترولې وړي غټي ترولې وسره چینی غوړي روجه او چایان دي وسره دغه شان وسره سبزی مم را واغشته سرب صابون مختلف قسم چې د کور د ضرورت چې کم سامان دي کلخم هغه سامان چې کم دی الحمدلله ته 15000 روپیه دغه را واغشته شو او دا دې لپاره چې بیمار دي او ګڼ بچی دي وړم هم زیات په دې وجه کې چې بچی ګڼ دي نو چې کې دي چې سلیکټې مې په گزارو شي کنور پیسې چې ته 400 ورکې را ورکې نو په هغه باندې ځان له سجامه پیدا وکړو دغه زمون وس د دې ټیم کې دغه و چې دې ټیم کې دغه 2 ترولې وړو دغه ور سره چې کوم د کور د ضرورت کم سامان دي دغه ټول دا غرور د طرفه شو الله پاک ته دغه صدقه پاغه چې په کار کې په کم ځای کې لخلګي خستګوله دواګانې بوته کې خان او راته با کې د ویل چې را نوم به مناخلي نو مناخلم دله بس دله د خلاص بوته چې رو جماعتي په ټیم کې نه هم بوله دواګانې کوي ځکه چې 15000 روپے ډیر شي دي چې سړی روشو کوي خصوصي طرح پر راته وچره د ته ورسونه نو تا ته سړی معلوم دي نه بل ته معلوم دي نه بل ته ما ته معلوم دي او الله ته معلوم دي الله پاک دغه صدقه پاغه چې قبول کړي چې په کم ځای کې لخلګي. امين امين.